نبی علیہ السلام فرمائی څوک په طلب د علم کې اوته فهو فی سبیل الله، دا انسان د الله په لار کې دی، حتی یرجع تر دې پورې چې واپس بیرته کور ته راشي. او قیامت په ورځ باندې به د علماو د کلم صحیح حدیث کې راځي او د شهداو وینه دا رب راوخلي او بیتلی، د شهداو وینه د علماو د قلم صحیح. نبی علیہ السلام فرمای رب اوتلی، شکلی اوتلی نبی علیہ السلام فرمای د علماو د قلم صحیح به رب غالب ک د شهداو په وینه باندې. دومره فضیلت، دومره عظمت، دومره کمال رب لا یزال علم لور کړی دی. نبی علیہ السلام خو فرمای لم یورثوا درهما ولا دینار، انبیاء درهم او دینار و وراثت کې نه دی پریخي، ولکن ورثوا العلم، انبیاء په میراث کې علم پرې خو دی. نو چې ستا په کور کې، ستا په حجره کې یو عالمي، ستا واده به د اسلام مطابقي، ستا نکاح به د اسلام مطابقي، ستا به جنازې چاته ضرورت نه، د مسایلو به چاته ضرورت نه، د خپل کور کلی وطن عالم ستا د کور هغه موجود دی. ډېرې خبرې علماء پورې خو دا ټوله دنیا تړلې ده، ټوله دنیا هر یو سیس کې غیر عالم ته محتاج دی، رب محتاج کړی دی.